رضی الله تعالی لګلوی و تاسو پیغله و هغه ته ویل پلار دې څه شو پلار دې څه شو هغه ورته ما ته څه پته ده ایتا ته پته وینښته ما ته پته ابو جهل ظالم چې سپېړه توکړه اسماء رضی الله تعالی په مخ سپېړه ورته ور پردی لور زنانو سیم څوک لاس نه اوچتای خو دومره ظالم او چې حسین لاس اوچت کو او اسماء رضی الله تعالی سپېړه راواچوله اسماء رضی الله تعالی فرمایي مال چې سپېړه راواچوله دومره زوردار سپېړه وکنه چې زما غوږ وشلېد په غوږ مې والی وه مندرۍ نو غوږ مې وشلېد هغه مندرۍ رانه ښکته ورته وشوله دې ووتو او دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام وی چې ته کنه زمون کړه لومبه رالو زمون کړه چې رالو ما داسې زر وکړو وی ستوان مې ولک تیار کړی اسماء رضی الله تعالی فرمایي ستوان داسي او په مشک کې مې ورله اوبه اچولې وي وی کور کې سنو چې هغه مې ورله تړلې خوله مې مشک له تړلې وي داسې زما دا داسې د دې نطاق ته ویل شي د دې پرتګ د پاسه به د زنانو او په داخله ته دي تړل دا پرتګ په مضبوطي بعض ملکونو والے وسم داسې تړي د املا باندې داسې پټه غونټه تړي داسې یو پټه یو بیلټ موږ د پاسه په دا ځان تړو چې دا پرتګ مو مضبوطي بل شی مې اونمونته هغه مې د ګیډې نه راوس پړده زر مې په من نیمه کړه په نیمې مې د مشک خوله وتړله په نیمه باندې مې ستوانو له خوله وتړله او دوی له مې ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ابو بکر رضی الله تعالی سره لاړو چې لاړو وی سیده مدینه منورې ته لاړو غار سور ته لاړو یې مونږ ته وویل چې مونږ په غاده طریقو ته الله تبارک وتعالى خو دلی و چې مونږ په غار سور کې سورز یو زکه کو ډایرک مدینه منورې ته ځکه خو دوی را پسې روزي په لار کې فلان پی نو سورز په غار سور کې پاتې شو چې دی په ګرځېدو ستړي شي چې زلاس نه وتی دي نو دی به ځان له کلار کې به موږ سفر شروع کو دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لاړو غار سور ته لاړو اسماء رضی الله تعالی عنها دی په خوراک تیار کړو داسي ستوان وتوان به تیار کړی وو نو دی به د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی هغه بر غار سور ته بوله شي جوړ غار سور ته ګردا ډیر زیات لري دی ها دا غار سور چې ده کنه دا د غار حرا نه لري دی غار حرا له نږدې ده زه چې دا ځل عمرې له تلو منو زه غار حرا ته ختم نو زما د مخ باندې د انور لږ بد راځي ما ته صحیح لرګي غونته ده زه چې غار حرا ته او ختم او راکو شوم کنه نو د مخ مې ځخه سم پوسته کې اړولې بالکل د نور داسې کړو مګر چې بالکل خراب کړو ما مور میرا سره وغیرہ دا در سره شو میدان غار مې دي کنه دي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانه د غزت ختمون بنه خېجو بیا غار سور ګره د غار حرا ډیر زیات لري دي نو غار سور ته نوم تل ځکه مور میرا سره واغ نه شوتلې دا ډیر زیات لري دي یو غر باندې به وخېږي بیا په دیم غر باندې برابر خېږي نو اسماء رضی الله تعالی به هر شپه یو په زنانا یوازې د دشمن یرا او دومره لري غر ته خطر دی به دا خوراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړو د ابو بکر رضی الله تعالی زو عبدالرحمن ابن ابي بکر دغه د ورځې په مکه کې ګرځېدو حال احوال به معلومول او د شپې مطلب بیا به براغوي ته بیانول چې په مکه کې دا چرته شروع دي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا او ابو بکر رضی الله تعالی سره لاړو اسماء رضی الله تعالی فرمایي وې زمون بابا راغی د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پلار چې کنه ابو قحافه
ابو قحافه د کافر دله ایمان نو راوړي ایمون ته ویل چې پلار خو شو ایمون ورته وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وته د هجرت لا وی چې لاړو وی چې ما ته پته ده چې تاسو به ناری وږي پریخي یای چې په کور کې صحیح هغه د ځان سره وړي ځکه چې هغه سمومي په خپل یار باندې لګي تاسو په کور کې وږي پریخي یای اسماء رضی الله تعالی فرمایي ما من دکړه داسې وړي ورکانې میرا ټول کړو او په الماری کې مې کې خو د پاسه مې په کپڑا واچولا وې دې خو پستر ګړوندو ما د خپل لیکه د لاس ونیو ما ته چې بابا ډېر شي پیسې را ته پریخي دي د لاس مې ول د کپڑې د پاسه دي سي تیر کوي چې دا پیسې دي خو به سکی کنه ما چې دا ډېر شي پیسې را ته پریخي دي چې خاخه چې پیسې درته پریخي دي نو ابو بکر رضی الله تعالی چې کله ایمان وروړ کنه د سره په دغه وخت کې 30,000 درهم 30,000 درهم ورسره وو او بیا د په غریبانو باندې لګول نو کوم وخت کې چې د هجرت ته د سره 600 درهم پاتې شو نو هغه 600 درهم هم د ځان سره واغستل هغه واغستل یو د نبی اسلام ضرورت او ته پلار باندې راځي په د باندې لګوم او بیا چې مدینه منورې ته لاړ دغه پیسې وسره وي نو مسجد نبوي د تزمکه واغستله هغه مو لګولي ادیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما د هر تن بدله په دنیا کې ورکړې سیوا د ابوبکر نه د ابوبکر بدله به الله دل په جنت کې ورکړي زی په دنیا کې نشم پورا کوله زی په دنیا کې نشم پورا کوله نو روانو بد کې کفار له غوغا په مکه مکرمه کې شروع کا او نبی رسول الله ابوبکر رضی الله تعالی غار سور تلاړو نو په دې مکه مکرمه کې داسې کسان زیاتو ثقافي والا چې هغه به د خپې نه پته لګول چې دا د پلان کې خپه ده دا د پلان کې ځمکه به چې چاپ د خپې اولید کنه د دې معلومات کول دا د پلان کې خپه ده نو چې غار سور ته لګ نږدې شو کنه نو ابوبکر رضی الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک پیغمبر زما اوږي تراوخېجا زما شات راوغېجا ځکه چې ته په ځمکه ځې نو ستا خپې ناپونه پرېږدي او په مکه کې داسې کسان شته چې هغه د خپې نه معلومات کوي نو هغوی ته به ټولو ته پته ولګي چې نبي رسول الله دې ځای ته تللی دی زما اوږې ته راوخېجه نو نبی علیہ السلام په شا واغستو او غار سور ته وردننه کړو نو چې غار سور له ورسېدل که نه نو دا دننه ګنده نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پاک پیغمبر زې صفاکوم نو ابوبکر رضی الله تعالی غار سور ته دن شو نو دا را جارو کو پاکي کو او کمی سوړي چې پاکي ګټي کې خو د ټولي سوړي بند کړي یو سوره پاتې شو دا غیر فارس شهونه مونږ کولاو پاتې شو لا اکولاو پاتې شو نبی کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دن شو نبی رسول الله پسې دن شو څنګه دوړ دن شو کنه الله تبارک وتعالى د غار سور په خلک یو وړو کې بوټه راوخه د په دغه ټایم باندې بوټه راوخه د غار خلک چې بند کړه په دې دوران کې یو جولاګه راغی د غار په خو باندې زر جال وهل شروع کړو او کاونټر والا چې هغه ډیر زیات یریدون کې مرغۍ د ګره هغه د غار ته بتلې په دنو د دوی نه یریدنه جال جوړول شروع کړو ګورا الله تبارک وتعالى چې د چا مدد کی کنه بیا په ور کې سیس باندې د الله مدد کی او چې الله یو انسان هلاکی نو په ور کې سیس هم هلاکی د ټول کورونو کې کمزور کور د جولاګي دی ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت په کورونو کې کمزور کور د جولاګي دی خو چې الله په د نبی له سلام امداد کو د جولا په کور باندې د نبی رسول الله سلام حفاظت کو او چې کله هلاکی به په کمزور سیس هلاکی مو نمرود په چا هلاک کړو کما شي کنه غټ لخر په الله نه را لېږي او بعضی مفسرین لیکلي وي هغه ما شمس معذور مات ګډ هونته کې وو هغه روغ نو خو چې وخت نه وته ډایرک ځان دماغ ته ورساو
نو بس هغه لیونی کېږم بس سر مې چوي نو الله چې د چا مدد کوي نو بیا په جولاګي او په کاونټر یې کوي خو چې الله هلاکوي بیا په ماشوم هلاکولی شي دا د الله تبارک وتعالی فیصلې دي ښه نو دننه ټولې سوړې خو یې بندې کړې یوه سوړه کوله وه نو ابوبکر رضی الله تعالی داسې سملاستو او دا خپل وغځوله نو د خپلې خپې دا پونده دغې سوړې ته ور دننه کړه داسې هغه سوړه یې پرې بنده کړه وایي هسې نه چې څه شی ترې راوځي او نبي علیه السلام له ټاک ورنکي چېرته هغه په خپله خپه بنده کړه او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې فرمایل د الله پاکه پیغمبر ستړی شوی زما دې غېږ کې سر کېږده چې اوده شي نبی علیہ السلام د ابوبکر رضی الله عنه په دې غېږ کې سر کېښود اوده شو چې اوده شو په هغې سوړه کې دننه مار و هغه ټول سوړې پسې بندې شي نو مار پسې چې لارې بندې شي دی به ځان له لار ګوري چېرته وځي نو ټولې سوړې پسې بندې شي هغه دغې سوړې له راغې نو دې ته ابوبکر رضی الله تعالی پونده ایښې وه نو هغه د راوتو کوشش که خو راوتی نه شو نو د دننه غاړې ټاکې ورکړه ابوبکر رضی الله تعالی پوندې ته ټاک ورکو چې ټاک ورکو ابوبکر رضی الله تعالی ونړه کېد اوس پته نشته چې دننه څه شی دی خو دومره پوه شو چې خبره له څه شي وچېچله خو ځان یې نړه کو نو د زخرو اثر ډېر ناکاره د مار ټک ډېر ناکاره دی الله دې تمام مسلمانان وساتي نو د هغې زخرو اثر په ابوبکر رضی الله شروع شو په ابوبکر رضی الله تکلیف شروع شو نو رنګ بدلېدو ځان یې کلک کړی خو ټینګ نه شو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شي چې د سترګو نه یې اوښکې روانې شي نو چې اوښکې د سترګو نه داسې راله په دې مخ باندې راله نو ښکته راوغورځېد نو نبي علیه السلام په مخ مبارک ولګېده چې د نبي علیه السلام په مخ د ابوبکر اوښکه ولګېده نو نبي علیه السلام راویښ شو نو چې داسې یې وکتل د ابوبکر سترګو ته نو اوښکې دې لویږي یا ابوبکره ته جاړې ولې نو د الله پاکه پیغمبره دې سوړې ته مې خپه ایښې ده خوا غاړې مې څه شی چې بار بار ټک راکوي ویې ښه خپه دې خوا که جابک خپه دې خوا کړه که نه نو سوړه کې دننه مارو نو نبي علیه السلام لاړې مبارکې داسې کړې په ګوته یې داسې د خولې نه لاړې راواغېستې ویې پونده راکړه چې پونده راکړه چې په پونده وله دا لاړې مبارکې ومږلې ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله یا هغه چې په بدن باندې مې دومره تکلیف و چې د سترګو نه مې اوښکې بهېدې یا هغه چې د نبي اسلام لاړه مې په پونده ولګېده ما ته روپوت هم نه لګېده چې زه څه شي جیجلی ما داسې تکلیف ختم شو بلکل جګ جوړ شو زما وام هغه غېږه څومره بختوره ده چې په کومه غېږه کې سر د نبي علیه السلام پروت او هغه اوښکه څومره بختوره ده چې د سترګې نه ورتاوه شو نو د نبي علیه السلام په مخ مبارک ولګېده او هغه پونده څومره بختوره پونده وه چې په کومه پونده باندې د نبي علیه السلام لاړې مبارکې لګېدلې دا د ابوبکر رضی الله تعالی غېږه وه د ابوبکر رضی الله تعالی اوښکه وه او د ابوبکر رضی الله تعالی پونده وه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکی والو نا امید شو او هغې ډېر زیات تنګ کو نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې طرف ته هجرت اراده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار سور کې 3 ورځې پاتې شو او په 3 ورځ باندې د غار سور نه روان شو 4 کسانو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دریم سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودن کې عبد الله ابن اریقط دلا په دغه ټیم کې مسلمان نو کافر وو
خودل به خلکو اجرت ورکو اعتمادي سړی و خلکو ته به لار ښودله نو دا څلور تنه وو او دوه ورسره اوښې وې دوه اوښې وې او د غار سور نه روان شو د مدینې منورې په طرف باندې دا عبدالله ابن اریقط چې دوی نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د دریاب غاړې طرف ته ویستل یوه ناشنا لار وه دې دپاره چې د مکې خلک راپسې نشي نو داسې روان دي روایاتو کې راځي وی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه پناه کېده که نه دا مکه مکرمه پاتې کېده نو نبی علیه السلام داسې راوګرځېده او د مکې ته یې کتل او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی ای مکې ما ته ډېره خوښه یې او زما ستا نه زړه نه کېږي ما به چېرته ته نه وې پرېښې خو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي نو ځکه ستا نه روان یمه ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي که نه په کم ملک کې پیدا شي که نه خو هغه ډېر خړ پړ وي خو انسان ته ډېر خوږ وي او که خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به تې په سرو سترګو نه تلو دوی هغې رڼاګانو له ځي د بار ملکونو رڼاګانو او ښارونو له ځي خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډېر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په ژړا شو وی ای مکې که ستا اوسېدونکو زه ستا نه نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وې پرېښې او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو د الله پاکه پیغمبره دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه خپه کېږه ما خیر دې کو نن دې په ژړا باندې روانې یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځې تعالی به فتح در کومه نو نبی علیه الصلاة والسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دې نبی علیه الصلاة والسلام نه په عمر کې لږ کشر په عمر کې ته کشر خو د بدن نه به داسې ښکارېده چې دی د نبی علیه السلام نه مشر دی داسې به ښکارېدو نو چا چې به تپوس وکړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه وی دا ملګری در سره څوک دی ملګری در سره څوک دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی دا هغه انسان دی چې ما ته لاره ښایي دا هغه انسان دی چې ما ته څه ښایي لاره ښایي نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدی شي دا ورسره لاره ښودونکې وي ځان سره څوک روان کړی او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي ما ته د جنت لاره ښایي نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو د هغه په ذهن کې او په سوچ کې دا وه چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي خو بل سړي به تې دا فهم کړه چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښایي روان و دواړه او دغه دوه ملګري ورسره نور هم دي په دې دوران کې دا خبر په مکه مکرمه کې خور شو چې نبی علیه السلام د مکې نه ووت لاړو ابو جهل اعلان وکړو وی کوچا د دې دواړو سرونه مونږ له راوړو د ابوبکر رضی الله تعالی سر مونږ له راوړو او یاد مونږ له دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوړو نو هغه انسان له بسل او خان ورکول کېږي په یو سر باندې سل او خان کې خودل نو د دواړو د سرونو قیمت یې څو کې خودو 200 او خان
وی که دا دواړه مونږ له چا ژوندي راوستو یا د دوی سرونه مونږ له راوړو نو د هر یو تن په سر باندې 100 اوښان انعام دی. نن سبا هم خلک داسې کوي که نه د یو مجرمي یا دشمنی و چا سره وی هلکه که دا سړی راله چا ووجې نو دومره انعام به ورله ورکړم. نو دا مکی مشرکین او ابو جهل اعلان وکړو وی د نبی علیہ السلام د سر قیمت 100 اوښان دي او د ابوبکر د سر قیمت 100 اوښان دي. و 100 اوښان چې دي که نه دا په لوی قیمت لري او په دغه زمانه کې 100 اوښان داسې وو لکه نن زمانه کې 100 موټرې. یو سړی ته ووایي چې په پلان کې دې راله ووجې زه درله 100 موټرې انعام درکوم دا څومره روپۍ دي. نو بس د مکې مکرمې هر یو تن کوشش دا شروع کو چې د نبی علیه السلام سر مبارک راوړي. نعوذ بالله. دې کې یو فعالوانو د هغه نوم دی سراقه ابن مالک. سراقه ابن مالک دی و چې ما دا خبره واورېده ما چې دا خو اسانه خبره د 100 اوښان نه 200 اوښان دي زه مو چې د دواړو سرونه راوړم. په دې دوران کې زه په مجلس کې ناست وم یو تن راغی هغه وی چې هلکه د ابوبکر او د نبي علیه السلام په سر باندې 100 اوښان دي هغه د دریاب په غاړه باندې روان ما ولیدل. په مجلس کې دا خبره وکړه چې هغه د دریاب په غاړه باندې روانو مدینې منورې ته تلو. سراقه ابن مالک وی ما ورته وی چې نه ماړه هغه دغه نه دي دا بل څوک دا پلان کې اوس وتل دغه شانتې لاړو. دا خبره مې ځکه وکړه وی ما وی چې هسې نه چې بل څوک رانه مخکې شي دا انعام بل څوک وانخلي. دغه خبره مې اخوا دېخوا کړه چې نه دا پلان کې اوس وتل دا هغې لاړو دا نبي علیه السلام چېرته دی دا هغه نه دی. وی د دې دا خبره مې اخوا دېخوا کړه وی زر کور ته رالم غړې غونته کې خپلې وینځې ته مې وي چې دا اس ته بیا پورې غونډکۍ د دې خټو ویښته بوزه خو څوک ترې ونییني زین وین مې پرې ټیټ کو وینځې ته مې وي چې دا اس پټ د کور وباسه دغلته یې بوزه او د کور نه د چنې په طرف رالمه داسې د کور شا طرف ته رالمه او داسې ټیټ روان وم د ځان سره مې توره نیزه راغستې چې څوک مې ونییني وی ځکه ما چې په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي. وی رالم اس ته وختم او چې اس ته وختم کومه سړي چې کومه لاره یاده کړې وه چې دریاب په غاړه روان دي وی اس مې په منډه کړو په تیزۍ سره حتی در دې پورې چې نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله عنهم لاندې کړو مې کړو چې لاندې مې کړو ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې وکتل د الله پاک پیغمبر مونږ لاندې شو سراقه ابن مالک فعلوان راپسې راغی د الله پاک پیغمبره نبی علیہ السلام فرمایل لا تحزن ان الله معنا ابو بکر خپکیږه الله زموږ سره دی کنه الله زموږ سره دی. نبی علیہ السلام داسې بر اسمان ته وکتل چې وی کتل سراقه ابن مالک وی اسمی وی د زنګونانو پورې په ځمکه کې ورخاښ شو وچه کلکه ځمکه اسمی پکې ورخاښ شو زه ترې سردلان دې راپرېوتم چې راپرېوتم ښکته وی ما نبی علیہ السلام ته زاري شروع کړه ما ورته وی چې تا راته خیرې وکړې تا چې اسمان ته وکتل که نه زه پوه شوم تا راته خیرې وکړې زه تا ته څه نه وم خو زما د اس رازات کا الله ته دعا وکړه چې زما د اس څه شي ځکه وچه کلکه ځمکه د اس پکې ورخښ شو الله ته سوال وکړه چې زما د اس رازات شي زه تا ته څه نه وم. نبی علیہ السلام وایي چې ټیک ده نبی علیہ السلام الله ته دعا وکړه اس رازات شو چې اس رازات شو اس ته وختم که نه بیا ما وایي چې 200 اوښان دي او راغلی یو بلکل مخې ته دي 200 اوښان دي او ته اوس بیا تش لاس ځي ویره وی لالچ راواغستم بیا مې اراده وکړه چې په نبي علیہ السلام په ابوبکر حمله وکړم چې بیا مې په اس ورمنډه کړه که نه اس بیا ورخښ شو چې
چې بیا ورخښ شو بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام ته زاري وکړه اس بیا راکولو شو خو دنیا خوږ شی دی نو دنیا مال خوږ شی دی نو 200 اوښان مې بیا ذهن ته راغله چې 200 اوښان دي او دا خو آسان کار دی هېڅ ورسره نشته تش لاس دي خو زه به په توره باندې د دواړو نه سرونه ومه په درېیمه پیره چې اس ته ور وختم او اس مې په تیزۍ سره ور په منډه کړو که نه او چې نبي علیه صلات وسلام ته نږدې شوم جو اس مې بیا ورخښ شو او چې اس ورخښ شو زه ترې سردلان دې را پرېوتم ما چې د الله پاک پیغمبره به درېیمه پیره شرط و بس الله ته دعا وکړه چې زما د اس آزاد کړي زه تا ته هېڅ هم نه وامه نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې ښه نبی اسلام الله ته سوال وکړو اس مې آزاد شو چې اس مې آزاد شو که نه ورغلم د نبي علیه صلات وسلام خواله ما ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبره بس دا مې ستا سره واده ده او دا مې ستا سره معاهده ده چې یو بل ته به نور څه نه وایو د الله پاکه پیغمبر دا مې در سره واده ده چې تاسو به ما ته څه نه وایي او زه تاسو ته څه نه وامه او دا خبره خو په یو سرمنې په ټوکړه باندې ولیکله او ما ورته وی چې زه به ستاسو نور حفاظت کوم اس ته وختم واپس را روان شوم چې را روان شوم مخکې رالم اوس څه کسان دي په دې لاره باندې روان دي دا هم په نبي علیه السلام پسې روان دي ما ورته وی چې ځئ دا لاره ما وکتله دا لاره ما ګوره د الله قدرت ته ګوره چې هغه کس چې د نبی علیه السلام په قتل پسې څه ټایم مخکې را روانو او اوس د نبی علیه السلام څوکیدار او محافظ دی مخکې توره راغستی و چې د نبی علیه السلام نه سر وما او اوس نور خلک په نبی علیه السلام بچ کوي وی ځئ دا لاره ما وکتله کافر و خو دروغ ویلي نه خوښوئ دا ونه وي چې ځئ په دې لاره باندې نشته دی ځکه نبي علیه السلام ابوبکر هم پرې موجود و که نه دروغ یې نه وي داسې ونه وي چې ځئ په دې لاره نشته ځکه کافر و خو بیا هم د دروغو نه څه کو نفرت کو دروغ ویلي نه خوښول نو څه وي ځئ دا لاره ما وکتله نو کتلې خو یوه رښتیا وي که نه ځئ دا لاره ما وکتله د هغې په ذهن کې دا و چې دی په دې لاره تلی وی نه مونتلو نو ځکه تش لاس راغی نو هغې به د هغې لارې نه څه شو واپس شو الله دې زموږ په حال رحم وکړي هغه کافرو د دروغو نه نفرت کوي نن سبا مسلمان دی د دروغو نه نفرت نه کوي بس په هره دویمه درېیمه خبره کې د دروغ وي نو د به خلک د دغې لارې نه واپس کوي زه به دې لاره رالم دا ما وکتله ځئ دغه سراقه ابن مالک چې د نبي علیه السلام د خوا نه را رخصتېده که نه نبي علیه الصلاة والسلام ورته یوه خبره وکړه وی ای سراقه دی لا په دغه ټایم کې مسلمان ګوری نه دی ښه وی ای سراقه زه ستا په سر باندې د کسرا د سر تاج او د لاسو بنګړي وینم دی چې په لاره باندې راته داسې په خندلې څه عجیبه غټې غټې دعوې کوي په کلي کې د ځای نشته خلکو د کلي نه ایستي په کلي کې د ځای نشته او دعوې دومره غټې غټه کوي چې زه ستا په لاسو باندې بنګړي د بادشاهي نم او په سر د هغه تاج ینم دې خبرې ما نه خندا راوسته بهرحال بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا فارس فتح شو دا ایران او دا علاقې فتح شوې چې کله فتح شوې دا سراقه ابن مالک په دغه ټیم کې ایمان راوړی دی په دغه جنگ کې و نو عمر رضی الله تعالی د مدینې منورې نه د دغه جنگ چې کوم سپه سالار او جرنیل هغه ته خط ولیکو خط یې ورته ولیکو وی د بادشاه چې کوم د سر تاج دی او د لاس بنګړي دي دا ما ته راولېږه او سراقه ابن مالک ورسره هم راولېږه
هغه جرنیل سراقه ابن مالک لا سامان ورکو ته مدینه منورې ته لاړ امیر المؤمنین غوښته هغه بللې نو د ځان سره سامان ورو چې مدینه منورې ته راغی نو عمر رضی الله تعالی سامان کولاو کو نو چې کولاوي کو پای کې د لاس بنگړي د بادشاہ نو د بادشاہ د لاس بنگړي پکې نو عمر رضی الله تعالی دوباره خط لیکو هغه جرنیل تا د بادشاہ د لاس بنگړي دی پکې سکړو بادشاہ ته چې پیغام ورسېدو اسامانی اولټو یقینا بنگړیال ته پاتې شو ناغه واپس هغه کس لور کو دا امیر المؤمنین لور سوا نو چې کله د بادشاہ اغا تاج او بنگړی را کړه عمر رضی الله تعالی یو لوی جلسه مقرر کړه مسجد نبوي کې لوی جلسه مقرر کړه ډېره غټه جلسه او خلک یې وروغتو او د بادشاہ د لاس بنگړی او تاج یې وروغتو چې وروغته کنه نو سراقه ابن مالک وروغته اے سراقه ابن مالک زنن د خپل محبوب ارمان پوره کومه زنن د خپل محبوب ارمان پوره کومه وتا ته سویلی وایا سراقه ابن مالک وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زستا په سر باندې د بادشاہ تاج او پلاسو دی داغه بنگړی وینم زستا په سر باندې د بادشاہ تاج او پلاسو کې داغه بنگړی وینم عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ایتا پاغه ټیم کې سوي ایماله پاغه ټیم کې خندار اعلی چې په کلی کې د اوسېدو ځای نشته خلکو د کلی نه ایستي او داوی دومره غټه غټه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ د بادشاہ غ تاج راوغستو او د سراقه ابن مالک په سر باندې کې هوت او بیا فرمایل وی اگر چې د سرو بنگړي نارینه له پلاسول حرام دي جایز نه دي خو زه نن د خپل جانان ارمان پوره کومه ایواله سراقه ابن مالک دا بنگړي پلاس کې خیر دی بیا به وباسي سراقه ابن مالک هغه بنگړي راواغستل او پلاس کړو چې پسر د بادشاہ تاج کې خود او پزلاسي بنگړي کړلو عمر رضی الله تعالی فرمایلی ما د خپل محبوب ارمان پوره کو بیا عمر رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی سره مخ کې روان دي دغلته کې د مکی مکرمه او د مدینی منورې په دلار کې یو زنانه پاتې کېده هغه ته به ام معبد وي دا یو ډیر سخی زنانه او مشر زنانه وا په دې لار به چې څومره مسافر لکه نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله دا ډېره سخي زنانه وه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یې زمون میلمستیا وکا مو خوراک سکاک څه شی راکوږي یو مسافر یو ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وی یاره زما سره خو نن د خوراک او څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکمه نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی مورې کوپۍ هغه راکه وسکو هغې ورته وی یا لکه نوجوانه پی راکړم نن نشته بیزې تلي سارا ته نو چې نبی علیہ السلام داسې وکتل که نه نو یو ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه رالپی واخله که نه هغې ورته بچیا دا خو ناجوړه ده ټپه د کمزورې ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شوي د هغې سره تلی نه شي او بل وچه هم د پوی پکې نشته د سلنګه خو نه ده نو ناجوړ هم ده وچ هم ده په دې کې پی د کم طرفه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلم
د ام معبد دا په خندا شوله هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته هغه په خندا شوله وي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ورشه کو اخیستی شي ترې واخله ترې هغه خندا شوه که ته دې اخیستی شي نو واخله ترې دا خو جوړه ده وچه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وي 8 تنه مړېدل 8 تنو چې به دې پی وسکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو نبی علیہ السلام هغې لوښي ته لاس کړو او دغې بزي په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو نو کوم شي ته چې د نبی علیہ السلام مبارک لاس ورسي نو په دې غولان چې نبی علیہ السلام لاس والی شروع کړه که نه غولان زده پوی ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه شخون وهلی هم شروع کړه دا ساری چې ناجوړې دی شخون نه کوي که نه دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه او غولان زې د پوی ډکه کړه نبی علیہ السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو بیزه لوشلې شروع کړو لوښی یې ترې ډک کړو ام معبد ته یې ته ترې پی وسکه هغې لوښی په سر راواړو مړه شوه تې ابوبکر رضی الله ته 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 هم وسکه هغه ته هم مړ شو دوه ملګري ورسره نور هغه ته هم ماړه شو او په آخر کې نبی علیہ السلام چې لوښی په سر راواړو په خپله ته مړ شو دا خو 4-5 تنه و که نه په لوښي کې پوی سور راتلو د 8 تنو ام معبد له نور پی ورکړو وی مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي دا به دې په کار راشي اوس ام معبد نبی علیہ السلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه زمونږ کره نن شپه وکړئ هغې خو ولیده کنې دا خو عجیبه نوجوان دی وی پاتې شه دلته شپه وکړئ نبی علیہ السلام ورته وفرمیلې مورې مونږ ته لار پرته ده مونږ به ځو مونږ ته ډېر مزل پروت دی نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه د دې نه روان شو اوس ماښام شو نو ابو معبد که د ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بزي راوشړلې چې ګډې بزي راوشړلې ګورې اوس لوښی د پوی ډک پروت دی ای ام معبدو دا پوی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پوی به جو دلته یې دې سره ایښې وي دا پوی کوم ځای و نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بزي کړي دي دا خو دې کړي دي وي دا ته څه وایي اوس چې بزې ته وکړه بزه ناجوړه نه ده بزه روغه مټه ولاړه ده او غولان زې د پوی ډکه ده بیا نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دې څه دي بزم جوړه شوې ده غولان زم د پوی ډکه ده لوښي هم د پوی ډک پراته دي دا څه قصه ده ام معبد ورته وي یو نوجوان هلک دلته میلمستیا له رالو زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بزې په غولان چې څنګه لاس ووخو بزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی غولان چې بیا هم د پی ډکه ده خاون یې ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه خلیه راته بیان کړي د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلک و ام معبد ورته د نبی علیہ السلام خلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی داسې شکل و صورت یې دی ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی هغه د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده ظالمې تا ایساره ونه ستا نه لاړو تا ایساره ونه ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو وي دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به ژړلو ژړل مې به چې نبی علیہ السلام به مدینې ته روغتلی کو روغته نه تلی او زما بابا به سره روغتلی او که نه به یې تلی
ځکه چې د کوره وتې دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هېڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبي علیه السلام په کومه مخه لاړو. په کور کې به ناسته وم جړل مې به خفه به وم. په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو اواز وشو. اواز کېږي او څوکینی نه، اواز راځي خو اواز کوونکی څوکینی نه. اواز څه دی؟ اواز دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل. مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتې دي تللي دي. هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل، د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو، ام معبد هم کامیابه شوه. الله، چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو؟ کامیاب شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه، یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل وی ابوبکر راځه نن یو خبره کو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه څه خبره کو؟ وی زه تاله د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم، ته به ماله یوه نیکي راکړئ، ته به ماله یوه نیکي راکړئ او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم. وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي. ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي، تا څومره جهادونه کړي، زما نه به یوه نیکي اخلي او ما له د ټول ژوند نیک اعمال راکوي. وایه راته عمره څه خبره ده؟ عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ابوبکره تا چې د نبی علیه السلام سره کوم هجرت کړی دی که نه، هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال ته واله. ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمر دا سودا نشي کېدی، عمر دا سودا نشي کېدی، دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی، یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی. داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو ډبل1 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक करें कि हमेशा दासी बयानात और वाक़ियात स्तासु महिला हमेशा राज़ी। कमेंट्स के माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और पलो मलगरों सर ये दसवा पनियत मंदे शेयर हों के। अस्सलाम।